أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نئے درس کی ان شاء اللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 2 3 درې آیاتونه چې نه نو هغه به ذکر کیږي. دینه مخکې چې نه نو هغه سورۃ نحل او پارہ نمبر 14 چې نه نو د الله جل جلاله فضل و کرم سره ختم شولو. کم کمه کوتای شو الله دی هغه معاف کی او دې ځین چې نه نو هغه سورۃ بنی اسرائیل او د هغه سره 15 سپاره شروع کیږي. الله جل جلاله دی دا په خیر عافیت او برکت سره چې نو هغه اختتام ته ورسي او کوم مقصود د پاره چې الله را لېږلي الله دی عقبان مونږ راولي. سورۃ بنی اسرائیل دا مکی سورت دی. ترتیب قرآنی سره دا سورت چې نو هغه د سورۃ نحل نه وروسته د سورۃ کهف نه مخکې دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت چې نو د سورۃ قصص نه وروسته نازل شوی دی. دغه شانتي دا سورت په ترتیب قرآنی سره 17 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت چې نو هغه 50 نمبر دی. دې سورت کې چې نو هغه 11 آیاتونه 111 آیاتونه دي 12 پکې رکوع دي 1533 پکی کلمات دی 1533 او 6400 پکی حروف دی. دا صورت تسمیت الکل بی اسم الجز دا قبیل نه دی. دی که دا بنی اسرائیل نو هغه دو واقع ذکر کیږي وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين. نو ځکه دی صورت ته نو هغه صورت بنی اسرائیل وی. دویم د دې صورت نوم چې نو هغه صورت اسراء هم دی او اسراء ویل کېږي د شپې په صحیح سي کې چې نو هغه سفر کولو ته. نو بده کې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته هم دغه سفر شو نو ځکه ورته صورت اسراء چې نو هغه هم وی. د ماقبل سره ربط او مناسبت نو د مخکې صورت سره چې نو هغه ربط دا دی چې مخکې صورت کې الله جل جلاله فرمایل ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون. نو دوی چې نو هغه غمجن کېږه په ما هغه څه چې کم دوی مکر کوي کله تا ته شاعر وی الیاذ بالله او کله کاذب وی او کله چې نو نسبتونه ته کوي دغه شانتي چې دا ستا د حزن او د خفګان چې نو هغه سبب ولو. نو دې صورت کې وس د واقع معراج چې نو هغه ذکر کوي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله چې نو معراج وکړو د دغه حزن دغه جبیره او پټي وکړ نبی علیه الصلاۃ والسلام خوشاله کو. نو دیو جن د صورت ته نو هغه سویل کېږي صورت معراج او د ماقبل سره چې نو هغه ربط شولو. دغه شانتي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې الله رب العزت کم دین ورکړي نو د دې دین په باقی ادیانو په مقابله کې دا چې نو ټولو نه اشرف دین دی. لکه څنګه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام امام الانبیاء دی نو دغه شانتي دا دین د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا دین دا امام الادیان دی. دا صورت نو هغه څه موضوع ده. اوس به دې کې نو هغه واقع معراج ذکر کېږي نو دا واقع نو هغه له کوټیوکته او بیا په دې باندې بعض مشهور او معروف چې نو هغه څه اشکالات هم دي. نو دغه په وجه باندې مونږ به نو هغه دا درس 2 شپې کوو ان شاء الله. نن به چې نو هغه واقع معراج وایو او سبا کې خیر ان شاء الله العزیز بیا به دغه واقع چې نو هغه کم اعتراض جوابات او تفسیر چې نو هغه د قبو سره کوم. نو دا به 2 شپې چې نو هغه ویل کېږي ځکه بیا چې نو هغه د سپر ریکارډ په اعتبار سره ډیریږي نو بیا اکثر خلک چې نو هغه ورته اوسګار ته یاد راکېږي نه نو په دغه وجه دا به مونږ چې نو هغه د سوای ان شاء الله.
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. نو وز دلتی واقع معراج ذکر کیږي د دې آسان لباب او مختصر نو هغه ترتیب دا دی چې معراج واقعا دا کله شی و. نو دې کې ډېر شیخ قولونه دي. یو کې دا چې د حضور علیه الصلوۃ والسلام د بعثت چې نو هغه په 5 کال شی و. بل به کې دا چې 13 میاشتې بعد شي و. بل به کې نو هغه دا چې دغه نو هغه شپږ میاشتې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه شپږ میاشتې وروسته شي. ډېر شیخ قولونه دي. خراجي او مشهور او معروف قول هغه دا دی چې د حضور علیه الصلوۃ والسلام د بعثت د نبوت میلاوېدلو د 10 کال باندې 10 کاله چې کله ووتل د هجرت نه 3 کاله مخکې چې هغه واقع معراج شوی و. او د چې نو هغه په کومه میاشت کې شوی و نو دې کې اختلاف دی. بعضې چې نو هغه رجب ویلی ده، بعضې چې نو هغه ربیع الثاني ویلی ده، بعضې چې نو هغه بل ویلی. خدای کې مشهور او معروف چې دی نو هغه دا دی چې د رجب میاشت وه. او دریم چې دی نو هغه تاریخ کمولو. نو تاریخ او ورځې کې چې نو هغه هم اختلاف دی. بعضې چې نو هغه 17 تاریخ ذکر کړی، بعضې 21 ذکر کړی. راجی چې نو هغه دې کې هم زیاتر حضرات محدثین مفسرین چې نو هغه ذکر کړی دی نو هغه 27. نو ګویا 27 رجب باندې نبوت چې نو هغه 10 کال باندې هجرت نه 3 کاله مخکې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه وروسته چې نو هغه واقع معراج شوی. بیا یو معراج دی او یو چې نو هغه اسراء ده. نو دې دواړو کې لکوټې چې نو هغه فرق دی. معراج څه ته ویلی کېږي او اسراء څه ته ویلی کېږي. نو اسراء چې کم سفر حضور صلی الله علیه وسلم چې نو هغه د بیت الله شریف نه چې نو هغه کړی دی د بیت المقدس پورې، نو دې ته ویلی کېږي چې نو هغه اسراء. او د بیت المقدس نه وروسته بیا اولنی اسمان ته دویم دریم څلورم پنځم عرش معلی پورې چې کم سفر شوی دی نو دغه سفر ته ویلی کېږي معراج. اوس د دې اسراء نه انکار کول دا باعث کفر دی. که یو سړی چې نو هغه دا ونه منله چې حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه په یوه شپه کې د مسجد حرم نه د بیت المقدس پورې تللی او بیا واپس راغلی، دې نه انکار وکړو د دې معجزې نه د نبي، نو دا سړی چې نو هغه کافر شو. ځکه د قرآن د یو آیات نه انکار کول دا د ټول قرآن نه چې نو هغه انکار دی. وختي هغه حضرت یو ښکلې جمله وویله، بیان کې کم کسانی د هغوی به اورېدلي. هغې چې ګوره د ایمان د راوړلو دپاره چې کم چې نو هغه د ایمان ضروریات دي هغه ټولو باندې ایمان راوړل چې نو دا لازم دی. الله به ته مسلمانېږي، خو د ایمان نه د وتلو دپاره د ټولو نه انکار نه دی لازم. چې د یو نه دې هم انکار وکړو د ټول ایمان نه چې نو هغه د لاس وینځلو. نو قرآن باندې ټولو باندې ایمان راوړل دا فرض دی، خو که د یو آیت نه دې انکار وکړو چې ایمان نه لاړي. نو د اسراء نه انکار کول دا دی. او که یو سړی چې نو د معراج نه انکار وکړي هغه په احادیثو سره ثابت دی، نو په دغه صورت کې بیا دا سړی چې نو هغه فاسق او بدعتي دی. نو بهرحال نو معراج چې نو هغه دقه شنو. بیا د دې ځای نه چې نو هغه د اسراء دا شی وه حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو دې کې بیا 2 قوله دي. یو قول چې نو هغه دا چې حضور علیه الصلوۃ والسلام د ام هانی د کور نه تلو. یو حدیث کې راځي چې صحیح مسلم چې نو کتاب الایمان کې ذکر کړی دی. یو کې راځي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه د حتیم نه چې نو هغه د بیت الله شریف نه تلو. او یو کې راځي چې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام د حرم نه تلو. نو د دې ټولو تطبیق حضرات محدثین آسان ښکلی کړی دی. ام هانی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې نو هغه خور و مشره، فاخته د دې چې دی نو هغه نوم ولو. نبی علیه الصلوۃ والسلام د هغوی کره چې نو د هغوی په کور کې دی نو آرام فرمایلو. خی طرف ته چې نو هغو سره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې نو هغه، او ګس طرف ته چې نو حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه چې نو هغه ولو. حضور علیه الصلوۃ والسلام په منځ کې میکائیل او جبرائیل علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه رالل او د هغوی ووی نور فرشتو ته بیا وی زموږ مقصود څوک دی کم کس به چې نو هغه بیا نو هغه ورته دا کم چې اوسط درمیان کې دی به زموږ سره سفر باندې ځي. نو بیا د هغه ځای نه چې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام یې راواغستلو، برچت چې دی نو هغه کولاو شلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام د هلتې نه حتیم بیت الله شریف چې نو هغه ته راویستو. بیت الله سره دا کمې چې نو هغه چیت شان دیوال چې وهلی شوی دغه ځای ته حتیم وای. نو د دغه حتیم کې بیا د نبی علیه الصلوۃ والسلام شق صدر وشو.
سینې اپریشن وشولو. الله رب العزت چې نو هغه بر اسمانونو کم نظام دی د هغې د برداشت د هغې د قوت حکمت او علم او د هغې چې نو هغه ایمانیت انوارات چې دی نو هغې پکې کېښودل. بیا د هغه ځای نه براق چې دی نو هغه راغلی او په براق باندې چې نبي علیه صلات وسلام خانقاه د بیت المقدس مسجد اقصی ته رالو او بیا د مسجد اقصی نه چې دی نو اولنی اسمان دویم دریم څلورم پنځم الی اخره چې دی نو هغه دغه سفر وشولو. اوس چې کله دغه چې دی نو هغه سفر کېدل نو آیا دی چې دی نو هغه انکار نو ما تاسو ته وویل احادیث صحیحه نه چې دی نو هغه ثابت دي بلکې دی نو امام اهل سنت امام سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله د هغه یو کتاب دی چې نو هغه ضوء السراج فی تحقیق المعراج نو په هغې کې د هغه د 45 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین احادیث په دې نقل کړي چې واقع معراج چې دی نو هغه د حضور ته شوی وه او دا ورته په یخه شوی وه په اودو باندې چې دی نو هغه هم نه وشوي دغه اعتراض جواب انشاءالله بیا سبا وایو. نو بهرحال نو دی چې دی نو هغه د واقع شوی او بیا دغه کې دی نو علامه قرطبي رحمت الله علیه چې دی نو هغه یو واقع ذکر کړي د یو پادري چې دی نو هغه د حضور د معراج دی نو هغه تصدیق کړی دی او معارف القرآن کې چې نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله د هغه دغه قول چې دی نو هغه نقل کړی دی. هغه دا ولو چې کله حضور علیه الصلاة والسلام او د مکې د مشرکانو په منځ کې چې نو هغه څه وشولو صلح حدیبیه وشوله نو بیا د دغه نه وروستو نبي علیه الصلاة والسلام اطراف ته خطوط چې دی نو هغه لیږل شروع کړل. نو چې دې بادشاهانو له دعوت ورکولو نو د دغه دعوت ورکولو کې نبی علیه الصلاة والسلام یو خط چې دی نو هغه شاهي روم هرقل په نوم باندې چې دی نو هغه هم ولیکلو او دی چې دی نو هغه دهیا بن خلیفه رضی الله تعالی عنه نه چې دی نو هغه ورکړو دا ویړو. په دغه وخت کې په شام کې د عربو چې دی نو هغه یو قافله و تجارت له تللی وه او د هغه قافلې سربراهي او مشري چې دی نو هغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه کوله. په هغه وخت کې خو لا کافر ول خو بهر بیا وروسته ایمان نه وړو نو دوی چې دی نو هغه کول. نو چې کله د هغوی د حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه دغه خط ولوستلو نو دی ورسره و نو د هغې دلته تحقیق وکړي چې څوک آس پاس کې چېرته چې نو هغه د عربو اوسېدونکي څوک راغلي نو دې ته چې نو هغه وویلی شي چې او د عربو یو قافله راغلي نو هغوی راغوښتل. نو چې کله یې راوغوښتل نو سفیان چې نو هغه دی راویستلو دی د دغې قافلې چې نو هغه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مشر و. نو چې کله دی راویستو نو دنې تپوس شو نو یې دی چې ما 2 پیرې زړه غونډ کړو چې زه په نبي علیه صلات وسلام مبارک کې څه دروغ چې دی نو هغه ووایم خو بیا مې چې نه خلک به راته ټول عمر تانه راکوي چې وګوره پلان کې دروغ ویلو په حالت د کفر کې ګوره ځان یې دومره ساتلو. نو چې کله دغه وشولو نو بیا ما ورته چې یو واقع را سره واقع معراج چې دی نو هغه دا یو غټ دلیل پې دی چې زه به ورته دا ووایم او دا هېڅوک هم نه مني ځکه د خانه کعبې نه د ایزې پورې تقریبا څه کم چې نو 2 میاشتې سفر ولو او دوی چې په یو شپه کې مونږ د یو طرف او بل طرف ته 4 میاشتې سفر چې نو هغه د شپې په څه حصه کې شوی نوې ما وایي چې د دغه یو خبره زه وکړم چې په خپله د بادشاه چې نو هغه به د زړه تور شهاب وایي چې دا دروغ دی. نوې ما چې کله دغه واقع چې نو هغه ووایي چې او دا کم پیغمبر چې زمونږ په علاقه کې مبعوث شوی دی نو د پیغمبر د دې خبرې چې نو هغه دعوه کوي چې ما ته الله رب العزت چې نو هغه معراج کړی دی زه الله پاک په یو شپه کې د هلتې نه دلتې او بیا دې ځای نه اولني اسمان دویم دریم چې نو هغې ته یې بولم او بیا د دې ځای نه واپس تلم. هرقل مې ښه داسې وایي وی او د هغه سره خواته چې نو په تخت باندې پادري ناست و د هغوی چې نو هغه کم مشر وي هغه وی او دا شپه ما ته معلومه ده د دغې شپې د دغې وخت د دغې خبرې زه ګواه یم دا داسې شی وه. هرقل چې نو هغه ته را مخامخ شو ته څنګه د دې ګوایي او تا ته څنګه چې نو هغه پته لګېدلې ده نو هغه ورته بادشاه سلامت د هغې وجه دا ده زما په ذمه باندې چې نو هغه دا ول چې بیت المقدس د هغې کلاول د هغې ماسخوتن بندول دا زما په ذمه باندې ول. نو چې کله دا زما په ذمه باندې ول نو په دغه شپه باندې زه چې کله راغلم نو ما ماستن شول او خلک ټول چې نو هغه لاړل ما بیت المقدس بندو یو دروازه مې بنده کړه بله نو چې کوم مین ګیټ ولو ما هغه بندولو د هغې دروازه انختې ونه بندېدله. ما خپل عملې ته آواز کوم ما ټوله عامله راویستله د هغوی را سره هم کوشش وکړو خو نه کوم بیا موږ چې نو هغه لاړو ترکاڼان یې وکتل نو چې ترکاڼانو پسې لاړو د هغوی راویستل نو د هغوی چې وکتل نو د هغوی په دې باندې دا بره چوکاټ چې نو هغه پې کېناستلی درشل چې ورته مخکې موږ وایي نو دې باندې درشل چوکاټ چې نو هغه کېناستلی دی دا ور وس نه بندېږي خو سبا د ورځې چې بیا کله راشي نو بیا به کېږي دا د قشانتي کولاو پرېږدي
نو هغه دروازه مونږ بالکل کولاو چې دی نو هغه پرېښودله چې کله مونږ هغه کولاو پرېښودله او بیا لاړو د هغې نه نو سباله چې بیا زه کله رالم سحر او بیا چې نو بیت المقدس مو وکتل زما سره د هغې دروازې غم و نو چې زه کله دغې دروازې له رالم او ما وکتله چې اوس دروازه بندوم دروازه دې بندېږي نو ما خپلې عاملې ته وویل چې بېګا الله رب العزت دلته خپل یو پیغمبر راویستلو نو د هغه دپاره الله پاک دا کورس دی نو هغه بیت الله شریف بیت المقدس دا الله پاک کولاو پاتې کړو دا دروازه ځکه نه بندې ده او بیا د دغه سره بهر یو کمر ولو نو هغه کمر حدیث مبارکه کې راځي چې په هغې باندې بوراق تړلی شو نو د هغې سره داسې د ساورو د خپې چې دی نو هغه چاپونه هم ول نو یې ما ته پته ولګي چې دغه پیغمبر راغلی هم په سورلی باندې دی نو دا چې دی نو هغه د هغې کافر د هغې هم تصدیق چې دی نو هغه یې کړو بیا اولني اسمان کې دویم دریم تفصیل چې نو هغه اوږدېږي نن د دغه ځای پورې چې نو په دې باندې اکتفا ده سبا کې خیر به انشاءالله دا باقي چې کم بس دی دغه بیا کوم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نوم چې لوی مهربان ډیر زیات رحم کوونکی دی سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا چې بوتللو بعبده خپل بنده لیلا د شپې من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لمسجد حرام نه نو مسجد اقصی ته الذي هغه بارکنا چې برکت ورکړی دی مونږه حوله چارچا پیر داغي بارکنا چې برکت خود نو خودلې دی مونږه غیر چا پیر داغي لنوریه چې وخایو مونږه دته من آیاتنا خپل نغي انه بشک هغه الله هو السميع البصير هغه اوریدونکی او لیدونکی دی واتینا موسی الكتاب ورکړو مونږه موسی علی السلام ته کتاب وجعلناه او مونږه جو کړو واغه هدن چې نو هدایت لبني اسرائیل د بني اسرائیل د پاره الله تتخذوا من دون وکیلا چې تاسو باندې سه بغیر زمانه بل څوک کارساز ذریه من حملنا دا اولاد د هغه چا چې اوچت کړو مونږه مع نوح د نوح علیه السلام سره یعنې کشتۍ کې انه کان عبدا شکورا بېشک هغه و بنده شکر ګزار